ډیرو محترم مسلمانانو یو داسې درود شریف د تخیم ناشنا درود شریف دی. صلات بیرو متویل کیږي، درود بیرو متویل کیږي. داسې ناشنا درود دی چې تاسو په ټولو زندګۍ کې ان شاء الله دا درود شریف نه اوریدلی. او د دې درود شریف داسې بهترین فواید دي، داسې بهترین کارګردګي د محترمو او داسې زر کار کوي کنه چې چا په یقین سره وکړو ان شاء الله په 15 منټو کې به د حاجت الله تعالی پوره کړي. خو څوک یې پوره کوي؟ الله تعالی یې پوره کوي. الله تعالی ځکه 15 منټو کې الله تعالی قدرت لري چې پوره یې کړي. په یو منټ کې هم د الله تعالی قدرت شته چې ستاسو حاجت پوره کړي. په نیم منټ کې هم د الله تعالی قدرت شته چې ستاسو حاجت پوره کړي. او په یو سکند کې هم الله تعالی په دې باندې نگهبانه دی، په دې باندې کن فیکون دی چې ستاسو د سترګو په رپ کې هم حاجت پوره کړي. اوس دا سړي د خپل عمل اعتبار سره اوس یو کس راغلی، یو ملګری او زه ډېر پریشان خال یم، زما پریشانۍ نه پوهېږي، ما یا تعویض راکړه یاره ساخ ما خو که یاره له وظیفه را. نو لومبی خو ما ته پته وه د دغې کس چې دی مونځ نه کوي. نو ما ورته لومبی خبره وکړه یم ته مونځ شروع کړه 15 وخته 15 وخته مونځ شروع کړه انشاءالله. بیا ورسره مختصر وظایف کوه، تا ستا به هره دعا او هر حاجت پوره کېږي. موږ کې معرض دا دی چې موږ وظایف ډېر کوو خو مونځ نه کوو. مونځ بالماضي موږ کې ډېره ده او سهار مونځ خو اکثریت د نوجوانانو نه، جنکو نه، هلکانو نه قضا وي الا ماشاءالله کو چېرته یو دوه پکې راپاسي، اکثریت نه کوي. په اوړي کې خو بیا د سره څوک د سهار مونځ نه کوي ځکه چې د شپې د ناوخته 11-12 پورې یخي او سهار بیا راباندې سترګې پټې نو مونځ ته نشو پاسېدلی. لهذا محترم مسلمانانو دا صلات بیر درود بیر دا یو داسې درود شریف دی چې د یو ماشوم چې دا کنه د هغې په الله تعالی حاجت پوره کړي. او داسې حاجت په د ماشوم الله تعالی پوره کړی دی چې داسې د غټو غټو بزرګانو هم نه پوره کیږي. ها تاسو بس حق حیرانه چې د ماشوم پسې کم حاجت پوره شوی. نو ټوله مختصرا واقع راته بیانوم چې ستاسو یقین پر درود شریف پیدا شي چې بېشک الله تعالی ورکولو والا ذات دی، الله تعالی غني ذات دی. نو راځئ دغه واقع را سره مختصر واورئ، عمل پرې وکړئ، انشاءالله الله تعالی مو حاجت پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، الله تعالی مو خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه، د زړه حاجات هم الله تعالی پوره کړه. محترمو نن زمونږ یو آسان درود شریف دی چې دې درود شریف ته صلات بیر عمل ویلی کېږي. تاسو چېرته دا نه دی کړی انشاءالله خپل حاجاتو دپاره یې وکړه، د غټو مشکلاتو دپاره یې وکړه، د غټو غمونو دپاره یې وکړه. واقعا دا د محترمو تاسو چې ما څنګه وي زمونږ د بزرګانو کې یو عالم تېر شوی غټ بزرګ، هغوی داسې روانو د حج دپاره یا داسې سفر یې کولو. دوی ډېر زیات تږي شوي وو. چې تږي شوي نو په لاره کې یو کویی رالی، خو د کویي کې برقه نه وه. پخوا به تاسو لیدلې تورې تورې برقې به وي، برقه، او د کویي نه به یې اوبه راایستلې. هغه برقه چې دی نو د دوی سره نه وه. نو دوی ډېر زیات خفه شو چې دغه خو شته دی، کویی شته، اوبه پکې شته، برقه نشته، اوس په د اوبه د دې نه څنګه راوباسو؟ کویی ډېر ژور دی. نو دې وخت کې یو ماشومه وه، دې خلکو ته یې د علماو ته یې کتل، د بزرګانو ته. دا پخوانی واقعه ده او دا حقیقت واقعه ده، ګوره هسې منګړت نه ده. که بس ما د ځان نه د خپلې خېټې نه درته بیانومه چې بس الله قرآن کې فرمایي چې په دروغجنو باندې د الله تعالی لعنت دی. صحیح ده که نه؟ الا لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجن باندې د الله تعالی لعنت دی. دروغجن سړی چې دی دا ګناه کبیره کوي. دروغجن چې دروغ وایي د فرشتې هم نفرت کوي، تښتي دي. نو زه تاسو ته دروغ نه یم، دا یو حقیقت واقعه ده. نو هغې ماشومې ورته وویل چې تاسو دغه شی نظر دا درود شریف ښیم. درود شریف ورته وښه، تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. دا درود شریف به ماشوم وي: اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظیم. دا درود شریف وي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه په آل باندې درود او سلام، او داسې درود او سلام چې هغه همیشه وي، مقبول کړی شوي وي. صحیح ده؟ دا درود شریف دی محترم مسلمان. دا چې کله هغې ماشومې ووي نو فورا د هغې کویي اوبه سر لرالې، هغوی په لفو لفو باندې وڅکلې او بیا یې ځان له خپل لوښي مړه کړه. نو عالم ورته ووي چې دا تاسو وي؟ هغه ماشومې ورته ووي چې بابا جانه
ما دا درود شریف ویلی، یعنی دا درود شریف دا کوم چې ما تاسو ته په سکرین ته ښکاري. نو محترم مسلمان دا یو غټه معجزه ورته ویلی کېږي، دا یو غټه کارګردګي ورته ویلی کېږي چې د کوهي د یخ نه ته اوبه راچوتې کې د الله تعالی په حکم سره او بر راوستلی شي. نو دا اسان کار نه دی، دا اوس ستا دماغ هم نه مني، زما دماغ هم نه مني، او په هر حال کې زموږ دماغ یې مني او که نه موږ په دې باندې یقین کوو چې درود شریف یو داسې درود دی، یو داسې عمل دی، یو داسې عبادت دی چې دا قبول کړی شوی دی. درود شریف الله تعالی قبول کړي دي. ښه نو محترم ستاسو حاجت دومره لوی نه دی، د کوهي د اوبو نه ستاسو حاجت لوی نه دی. ستاسو به یا د رشتې مسلې، یا به د قرضونو وي، یا به د مینې محبت وي، یا به د نکاح وي، یا به د واده وي، یا به د ویزو وي، یا به د غریبۍ وي، یا به د خپل کور نه وي، یا به د بچو پریشانۍ وي. لکه نه ټول نه غټه پریشاني دا ده چې یو انسان د کوهي د یخ نه اوبه راوخیږي. دا یو غټه پریشاني ده، یو غټ غم دی، یو غټه کارګردګي ده. لہذا دا درود شریف تاسو شروع کړئ، ورځ کې چې څومره ویلی شئ وایئ، یو څو پېرې چې تاسو ووایئ به ته په یادو انشاءالله یادي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. یو څو پېرې یو څو کرته یو څو پېرې ووایئ، یو څو ورځې مسلسل ووایئ، انشاءالله ته ګوره چې الله تعالی ستا حاجت پوره کوي. او که نه الله تعالی دې زموږ او ستاسو له دې وظیفې سره د دې درود شریف سره حاجت پوره کړي. موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته، الله تعالی مو د دواړو جانه خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه په نصیب که. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. د لوی الله جل شانه په نوم باندې